وهي اسم وفعل وحرف. هر کله چې فارغ شو مصنف د تعریف د کلمې نه نو شروع وکړه په تقسیم د کلمې. مخکې تاسو ته تعریف د کلمې بیان کو، اوس د تعریف د کلمې نه وروسته تقسیم د کلمې کوي. کلمه په کلام عربی کې درې قسمه ده. اسم فعل حرف دا درې وړ اقسام د کلمې دي. کلمه درې قسمه ده: اسم فعل حرف. وهي اسم وفعل وحرف. دا کلمه په اعتبار د معنا سره دا کلمه په اعتبار د معنا سره دا کلمه په اعتبار د معنا سره منحصره ده په اقسامو ثلاثو کې او منقسمه ده اقسامو ثلاثو ته چې اسم فعل حرف ده. دا کلمه په اعتبار د معنا سره منحصره ده په اقسامو ثلاثو کې، منقسمه ده اقسامو ثلاثو ته چې اسم فعل حرف ده. او دلته عطب مقدم ده پر ربط، دلته عطب مقدم ده پر ربط، نه بالعکس. دا یاد ساتئ چې کله دا فنون والا علما د شي تعریف هم کوي او د شي تقسیم هم کوي، نو تعریف مقدم کوي او تقسیم وروسته بیانوي. ځکه چې تعریف د متمماتو د تقسیم نه ده. چې مخکې تعریف نه شوی نو تقسیم نه کیږي، نو تعریف اول کوي بیا تقسیم کوي. نو کافی ملام اول تعریف کو اوس تقسیم کوي. په تعریف سره معلومیږي ذات د شی، په تقسیم سره معلومیږي افراد د شی، او معرفت د ذات مقدم ده په معرفت د اقسامو. په تعریف سره معلومیږي ذات د شی او په تقسیم سره معلومیږي افراد د شی، او معرفت د ذات مقدم ده په معرفت د افراد باندې. نو د دې وجه د تعریف مقدم کو او تقسیم وروسته اوس کوي. ما داسې وویل چې دا کلمه په اعتبار د معنا سره دا ځکه ویم چې دلته دپه د سوال ده. سوال داسې دی چې کافیې هي ضمیر به راجع کې لفظ د کلمې ته یا معنا د کلمې ته. کې لفظ د کلمې ته راجع کې نو لفظ د الکلماتو خو اسم دی، د هغه تقسیم د فعل او حرف ته نه صحیح کېږي. او کو معنا ته راجع کې نو کلمه په اعتبار د معنا سره خو اسم هم دی او فعل هم دی او حرف هم دی، خو معنا یې مخکې ذکر نه ده. ځکه چې لفظ ظالمانا مفردین خو اسم دی او حرف هم دی او فعل هم دی. نو که هي ضمیر لفظ د الکلماتو ته راجع کې هغه اسم دی مبتدا ده، تقسیم حرف او فعل ته نه صحیح کېږي. او کو معنا د الکلماتو ته راجع کې هغه مخکې ذکر نه ده، اضمار قبل ذکر راځي. اگر کو کلمه د معنا په لحاظ اسم فعل حرف ده. دا سوال ده. نو جواب دا ده چې زه هي ضمیر راجع کوم لفظ د کلمې ته په اعتبار د معنا سره، زه دا ضمیر راجع کوم لفظ د کلمې ته په اعتبار د معنا سره، دا ضمیر راجع کوم لفظ د الکلماتو ته په اعتبار د معنا سره، په اعتبار د معنا سره. یعنی ضمیر خو لفظ ته راجع کوم ځکه مخکې ذکر ده، خو تقسیم یې په اعتبار د معنا سره ده. نو ځکه دا وایم هي دا کلمه په اعتبار د معنا سره منحصره ده په اقسامو ثلاثو کې. دا منحصر ټکی اول ویم دا د لأنها دپاره دلیل دی. دا لأن دلیل دی، منحصر مدعا ده. دا د لأنها دپاره مدعا ده، دلیل نه دی مدعا ده. ځکه لأنها دلیل دی، هر دلیل مخکې مدعا غواړي، نو مدعا منحصرون دی. چې دا کلمه په اعتبار د معنا سره منحصره ده په اقسامو ثلاثو کې. لأنها ځکه نو لأنها دلیل دی د پټې مدعا، مدعای منحصرتون دی.
دا کلمه په اعتبار د معنا سره منحصره ده په اقسام ثلاثو کې منقسمه د اقسام ثلاثو ته دا منقسمه الى الاقسام الثلاثه مثلثه د په د سوال نه سوال دا دی چې هي مبتدا ده او اسم په الحرف خبر ده نو چې هي مبتدا شو اسم په الحرف خبر ده د مبتدا او د خبر په منځ کې موافقه شرط ده او دلته موافقه نه دراغلي ځکه چې هي مؤنث ده اسم په الحرف مذکر ده موافقه نه دراغلي په شو په دا سوال ده دویم سوال د څه ده چې دا د نحو قاعده ده ضمیر چې دایر شي په مابین د خبر او د مرجع کې رعایت د خبر اولای ضمیر چې دایر شي په مابین د خبر او د مرجع کې رعایت د خبر اولای ان یو طرف ته مرجع دی هغه تقاضا کوي چې ضمیر مؤنث کیا مذکر کا یو طرف ته خبر دی هغه تقاضا کوي چې ضمیر مؤنث کیا مذکر کا مرجع یو شان تقاضا کوي او خبر بل شان ته کوي رعایت د خبر اولاد ځکه چې خبر جز د کلام دی او مرجع خو خارجي شی دی نو د خبر لحاظ وکړي نو دلته اسم په حرف مذکر دی هغه تقاضا کوي چې هو راوړه او ان کلماتو مرجع ده هغه تقاضا کوي چې هي راوړه نو دلته د خبر لحاظ پکارو هو پکارو لیکن کاپی مولا د مرجع لحاظ کړه هي راوړه ده دا ولې دا یو سوال دی نو جواب دا دی چې دلته د خبر لحاظ شوی دی دا اسم په الحرف خبر د هي نه دی بلکې خبر د هي حذف دی چې وهي منقسمه الى الاقسام الثلاثه ده نو دا منقسمه الى الاقسام الثلاثه دا خبر ده هي مبتدا ده هي مؤنث ده منقسمه مؤنث ده دوه مؤنث دي لحاظ د خبر شوی ده په شو په او پات شو اسم په الحرف دا مثلثه الاعراب دي دا اسم فعل حرف یا خو مرفوع دي اخبار د پټي مبتدا دي شی وهي منقسمه الى الثلاثه وهو اسم وفعل وحرف دا شو نو که د هر یو لپاره ظالم مبتدا واسي احدها اسم وثانيها فعل وثالثها حرف دغه سوا هو تمرو بس احدها ثانيها ثالثها حرف بس او یا منصوب کا دا مفعول به د پټ فعل کا وهي منقسمه الى الاقسام الثلاثه اعني اسما اعني فعلا اعني حرفا نو که یو په بل عتب کې اعني اسما وفعلا وحرفا یو کو داري د پارزان عامل لو باسه او یا مجرور دی بدل د منقسمه الى الاقسام د الى الاقسام الثلاثه بدل دی د چانه د الى الاقسام الثلاثه بدل دی نو اقسام الثلاثه مجرور ده په الى اسمن فعل حرفین مجرور کا بدل دا نو دا مثلثه الاعراب دی او دا اخبار د هي نه دي بلکې هي مبتدا او خبر منقسمه کی دا د شرجامه ریدا او دا د جمع د حکات عام شارحین ریدا یو خبر دلته دغه کړی دا مولانا عصام الدین کړی دا د شرجامه دا محشی هغه وی چې نه هي مبتدا ده او اسم په حرف خبر ده اسم په حرف خبر ده او مطابقه کو نه دراغلی نو نه دی راځي د مبتدا او په خبر په منځ کې موافقه شرط خو کو نه دراغلی نو نه دی راځي ولی ځکه چې موافقه ال شرط چې دوه اسمن ظاهرینی او دلته هي مبتدا ده اسم په حرف خبر ده یو ضمیر ده بل اسم ظاهر ده نو کوم موافقه نه راغلی پروا نشته ځکه چې اسمن ظاهرینی دا د عصام الدین جواب ده چې هي مبتدا ده او اسم په حرف خبر ده او موافقه ل شرط چې دوه اسم ظاهرینی او دلته یو ضمیر ده بل اسم ظاهر ده موافقه شرط نه ده نو په د باندې به یو اعتراض ده
اعتراض پیدا ده چې اسم په الحرف د خبر کو هي د مبتدا کړه نو لږ کوټي تپوس کو هغه دا چې دلته عطب کې کو ربط کې عطب کې کو ربط کې عطب څه ته وایي تعدد د اشیاء سره د حکم نه پټولو یو تعدد د اشیاء سره د حکم نه پټولو یو زید امر بکر خالد والد راغلی دی دا عطب شو ډېر اشیاء د ذکر کړ حکم د پیو کو چې راغلی دی او ربط څه ته وایي تعدد د اشیاء ده سره د حکم نه په هر یو باندې بیل بیل تعدد د اشیاء ده سره د حکم نه په هر یو باندې بیل بیل د تربط وایي زید راغلی دی عمر راغلی دی بکر راغلی دی دا ربط دی اوس پوه شو دې ته څه وایي ربط نو دلته زه عطب کو دلته سوال دی چې عطب کې کو ربط کې کو عطب کې نو حمل د معتادد په مفرد راځي هي مفرد د اسم په الحرف درې دین متعدد ده حمل د معتادد په مفرد راځي دا خانه ده او کو ربط کې نو حمل د خاص په عام راځي او حمل د خاص په عام مستلزم کذب لره ده کذب ته راځي ته وهي دا کلمه اسم ده زوام دروغ وای کلمه لکه څنګه چې اسم ده نو فعلم ده دا کلمه فعل ده کلمه لکه څنګه چې فعل ده نو حرفم ده حمل د خاص په عام ناجایز ده دا ستا د منطق مسله ده او د نحو ده چې مبتدا به پردي د خبر نه خبر به عامي مبتدا به پردي د خبر نه خبر به عامي مناطق وای چې موضوع به پردي د محمول نه محمول به عامي من به ته خبر وو لکه مثال الانسان حیوان انسان موضوع ده دا پرده د حیوان او حیوان محمول د عام ده خو د سنه شو ویل الحيوان انسان حمل د خاص په عام راځي دا نشو ویل ولی کوته الحيوان انسان حیوان انسان ده تا حیوان منحصر کو په انسان کې کذب راځي دروغ وای حیوان لکه څنګه چې انسان ده نه حیوان خو حمار بقر پرسم ده نو په دې وجه محمول او خبر به عامي او مبتدا او موضوع به خاصه الانسان حیوان شی ویله الحيوان انسان نشي ویله و چې هي د مبتدا کنه هي کلمه ده او اسم په الحرف د خبر کو او ربط ته وکړو نو اسم خاص ده او کلمه عامه ده ته وی چې وهي دا کلمه اسم ده خطا شو کلمه لکه څنګه چې اسم ده په الحرف هم ده پېښ شو په نو که ربط کې نو حمل د خاص په عام راځي کذب ته جوړیږي او که عطب کې نو حمل د معتادد په مفرد راځي دا نشي کیږي دا اعتراض دی نو جواب دا ده دا په اسوام الدین اعتراض دی چې ته هي مبتدا ګرځي اسم په الحرف خبر ګرځي نو حمل د عام کو عطب کې نو حمل د معتادد په مفرد راځي دا نشي کیږي او ربط کې نو حمل د خاص په عام راځي دي کې کذب نه هغه بل اعتراض نشته نو جواب دا ده اسوام الدین د طرف جواب دا ده چې هي عطب کوم ربط نکو او حمل د معتادد په مفرد دراشي ځکه حمل د معتادد په مفرد ال نه صحیح کیږي چې په دې مفرد کې صلح د تعدد نه او کله چې په مفرد کې صلح د تعدد وي د حمل د معتادد په مفرد جائز ده در تهیه راځي د کلمې ته او په کلمه کې صلاحیت شته ده چې دا د اسم په الحرفي دا د اسم په الحرفي نو په دې وجب کې صلاحیت شته نو حمل د معتادد په مفرد دلته جائز ده پېښ شو په کلمه مبتدا شوله اسم په حرف خبر شو او دا تعدد جائز ده ځکه په کلمه کې صلاحیت د تعدد شته فکرم شو لکه ته الانسان زید و عمرو و بکر و خالد نو معتادد د انسان حمل کړو په انسان کې صلاحیت د ټول شته انسان د ټول شامل دی فکرم شو دقه شوله خبر خلاص شوله لئلا تدل على معنى